بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورہ مائدہ شپگم سپارہ آیات نمبر 11 یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اذکروا یاد کئی نعمت اللہ نعمت اللہ پاک علیکم بخبل زان باندے اذ ہم ہر کلچ ارادہ اکڑا قوم یو قوم ان یبسطو دا چی اگدکڑی الیکم تاسو طرفتا ایدیہم خفل لاسنا فکفا نو اللہ تعالی من اکڑل ایدیہم دا غوی لاسنا عنکم لتاسنا واتقوا اللہ ایرگی دا اللہنا وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون او اللہ تعالی باندے پکار دا چی مؤمنان توکل اکڑی دی آیات مبارک کے اللہ پاک جل شانہ خپل نعمت ور یادول کړي دي چې تاسو زما هغه نعمت یاد کړئ چې په کوم وخت کې اے مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان صحابه کرام په مکی زندګۍ کې ډیر کمزوري وو او ظاهری طور قریش مکه دا غالب وو نو قریش مکه ډیر کوششونه دا کړي دي چې مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دی مکمل ختم لیکن الله جل شانہ با داغوی حفاظت کا یو بیر رسول الله صلی الله علیه وسلم یو جهاد کې دی ونی لاندې ناس دی او توري ونی دا چولې دا وددي یو کسراغي توري د نبی علیه الصلاۃ والسلام را واغستا او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله را بیدار شو نو ورته مې یمنعک مني تا به زمانه سوق بچ کی نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته الله مې درنه بچ کی په دویم به ربیا دا کا سوالګي مې یمنعک مني تا به زمانه سوق بچ کی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته خپ اطمینان سره وی الله مې بچ کی په دریم به ربیا دا کا مې یمنعک مني نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل الله چې څنګه د الله دا لفظ وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د خلینه د الله نوم وتلو په کافر باندې را پرفه اولګه د توره د الله سپری وته چې توره د الله سپری وته نبی علیہ السلام صحابه دوی ودا کستا سره وو تاسو د هیڅ نو ویل نو او بل یو بعضی صحابه کرامو نه دا تفسیر را نقل دی د دې آیات په تفسیر کې دا وایي چې کعب بن اشرف کم چې منافقو نو دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د وجلو چال جوړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې زمون کار راش د او کور کې چې کم دی وته د وجلو پروګرام جوړ کړو نبی علیہ السلام چې تلو الله پاک وحی را اولې غلا ورته د الله پیغمبر مزه د استاد وجلو پروګرام جوړ کړی دی دا آیاتونه نازل شو
نو الله پاک جل شانه په ارزه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه دغه حفاظت په خپل قدرت او طاقت سره کړی دي. نو الله وت فرمای یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو اذکروا یاد کئ نعمت الله نعمت الله علیکم په خپل ځان باندې اذ هم هر کله چې اراده وکړه قوم یو قوم مراد څوک دي قریش مکه هغه دا اراده کړو چې موږ صحابه کرام ختم کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ختم کو ایبسطو دا وګد کړی هغه الیکم تاسو ته ایدیهم خپل لاسونه یعنی خپل لاسونه مطلب پتا سو باندې تسلط وکي تاسو راگیر کی تاسو ختم کی لاسونو ته کېدو څه مطلب چې تاسو ټول په یو ځای ختم کی خو فکف نو الله من کړل ایدیهم دا غوی غلاسونه عنکم د تاسو نه یعنی هغه بار بار کوششونه کړی دي چې موږ په دې مکی ژوندۍ کې مسلمانان قتل کو ختم کو لیکن بیا به الله جل شانه دغه حفاظت په هر ځای کې سل قبیله را یو ځای شو او ټول بچ کوم دی یو ځای شو رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل قسمه قسم تدبیرونه به جوړول هغه الله ناکام کول رستو سره الله فرمای واتقوا الله او یریګه د الله نه وعلى الله فليتوكل المؤمنون او الله باندې پکار د چې مؤمنان توکل وکي واتقوا الله کی اشاره دی طرف ته ده چې دا انعام خداوندی یعنی د الله د طرف نه د حفاظت او د مدد او نصرت دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خاص نو دا مدد او دا نصرت دا د نبی علیه السلام سره خاص نو چې بس د نبی علیه السلام سره به دا مدد او دا نصرت وی او د امت سره بنوي د نور مسلمانانو سره بنوي بلکې دا مدد او نصرت دا عام دی چې پچا کوم تقوا رااله او په الله باندې توکل راغی چې کم سړي کې تقوا رااله تقوا د الله یری ته ویل شي چې کم سړي کې تقوا رااله او په الله باندې توکل راغی نو د دې سړي به الله حفاظت کوي د دې سړي سره به الله پاک جل شانه مدد او نصرت کوي ځکه قران عام دی او مدد د الله پاک جل شانه دا یوازې پیغمبر سره نه دی بلکې چې څوک اک شانتي قرآن مجید کې چې کم ځای کې الله پاک د پیغمبر سره وعده چې کم دی او مدد ذکر کړی دی نوستو سره فرمایلی دی وکذالک ننجي المؤمنین وکذالک نجزي المحسنین الله یې موږ د کشن بدل ورکو نیکو کار ته د کشن بدل ورکو خو دې د کشن دی عمل وکي نو واتقوا الله او یریګه د الله نه وعلى الله والله باندې فليتوکل المؤمنون پکار د چې مؤمنان توکل وکي نو بده کې د الله د مدد او د نصرت او د حفاظت وعده دا په توکل او د تقوا باندې چې تقوا وکي پیدا شي توکل په انسان کې راشي په الله باندې نو د سره به الله مدد او نصرت په سره الله کې الله به حفاظت کوي ولقد اخذ الله او په تحقیق سره الله اغست دا میثاق مضبوط وعده بنی اسرائیل د بنی اسرائیلنا وبعثنا او من مقرر کړیو منهم د دوینا 12 نقیبا دولس سرداران 12 دولس نقیبا سرداران وقال الله او فرمایل الله انی معکم زستاسو سرایم نو د بنی اسرائیلون الله پاک جل شانه وعده اغستوا د ټولو نه اغستوا خو د قوم چې کوم سردارانو د دولس قبیله وي مهد تیر شوی دي چې بنی اسرائیل په وادي تیه کې چې کوم دی نظر بندو نو هغه ته د ابو ضرورت پیښ شو نو موسی علیه السلام چې غټلا امصار اپری خو دغه نه دولس چینه روان شوی زګ بنی اسرائیل د دولس ډلې وي دولس قبیله وي نو هر قبیله تخپل خپل چینه ورسید چکاله په دریاب باندې پوری وتل نو موسی علیه السلام ته الله حکم وکړو دا امصار اپری د دریاب لا چې دریاب له امصار اپری خو دولس لارې بګي جوړې شو بنی اسرائیل ډیر نازک غوندګي کوم نو هر قبیله په خپل لار باندې تلا بیا وی چې الله پاک موږ ته بده کې ګډه جوړه کا چې موږ په کې دا دولس والا قبیله یو بل اینو نو الله ته وو کې دنه ګډه جوړه کړي نو دې دولس والو قبیله یو بل لیدو نو دولس قبیله وي نو د دې دولس یو د هر قبیله خپل مشر نو دا غنه الله وعده واغستا چې په خپل به د الله د وعده پابندي کوي او لاندې چې ستا کوم رعایت ته ستا چې کوم لاندې کوم کسان دي ستا په اډر کې نو هغه باندې به د الله دا وعده مني د دولسو کسانو نه الله وعده واغستلا او ورته فرمایل چې ستا کوم لاندې خلق دي ستا چې کوم ماتحت دي به د الله دا وعده مني
ولقد اخذ الله په تحقیق سره اغست د الله پاک میثاقا په خواده بنی اسرائیل د بنی اسرائیلنا وبعثنا او مونږ مقرر کړیو منهم د دوینا 12 دولس نقیبا سرداران وقال الله او الله او فرمایل انی معکم بیشک ز تاسو سره ما انی معکم څه مطلب انی معکم او چې تاسو زما د وعده پابندی کوئ نو زما مدد او نصرت په تاسو سره وي تاسو په دې وعده باندې کلک ولاړی نو زما مدد او نصرت په تاسو سره وي او دویم مطلب دی چې انی معکم چې هر ټیم او په هر ځای کې تاسو سره الله پاک دی او د دې میثاق د دې وعده نگرانی الله پاک کوي کو تاسو څه اراده پسړه کې لاره څه کوم دی عزم لاره څه خیال او څه عمل نو دا غټولونه الله خبردار دی کو د وعده پاسداری خو وکړه وعده خو وپالله نو الله پاک به چې کوم دی مدد او نصرت تر سره وکي او کو د وعده خلاف ورزي مو وکړه نو د الله د عذاب نه تاسو په عزت کې نشي بچ کېدلی انی معکم بشک الله وی تاسو سره ما یو مطلب دا دی چې زما مدد او نصرت پتاو سره په دې صورت کې چې تاسو د وعده پاسداری کوئ وعده پالئ انی معکم زتا سره مزستاس په هر حال خبردار یم پسړه کې تاسو کوم خبر راځي په دې الله وی خبردار یم نو که تاسو غلطه اراده کوئ وعده ماتوئ نو د الله د عذاب نه تاسو هیڅ بیان شي بچ کولی انی معکم بشک تاسو سره ما لئن اقمتم کو چېرې تاسو قائم کړئ منز لئن اقمتم الصلاه کو چېرې تاسو قائم کړئ منز واتیتم الزکات او تاسو ورکړئ زکات وآمنتم او تاسو ایمان راوړئ برسولی زما پر رسولانو باندې برسولی زما پر رسولانو باندې اسرائیل کې الله ډېر انبیاء علیهم السلام راوستي ډېر پیغمبران نو دلته کې الله پاک عبادت مخکې کو او ایمانیات ورستو کړل ودا زکه چې عبادت ارټم دي ته مه دراتل او بعضی انبیاء ورستو را روان او غلا راغلی نو دا ټول بارک الله وعده واغست نو د دې وجه نه الله پاک اقمتم الصلاه واتيتم الزکات مخکې کو وآمنتم برسول رستو وآمنتم او تاسو ایمان راوړل او تاسو کو ایمان راوړل برسول زما برسولانو باندې وعزرتموهم او تاسو دا وی مدد کو دا وی رسولانو باندې ایمان راوړل دا مدد هم کو واقرضتم الله او تاسو قرض ورکو الله ته قرضا حسنا قرض حسنا ما هي زکات ذکر شو دغه نه فرض زکات مراد دي واتيتم الزکات تاسو ورکو زکات او واقرضتم الله تاسو قرض ورکو الله لا قرضا حسنا قرض حسنا نبی انسان باندې د دې زکات نه علاوه نور د مال کې چې کوم دی زکات دا چې کوم دی واجب کیږي یا فرض کیږي مثال به تور هړي پر زکات ورکړي دي خود د په ځای کې د جمعات ضرورت دی نو جمعات ضرورت دی د باندې چې کوم دی جمعات له مال ورکول لا فرض جمعات جوړول لا فرض عبادت ته فرض دی دغه خو هغه فرض عین دی په هر کس باندې چې کوم دی زکات ورکول لا فرض عین دی په هر کس باندې دغه په مال کې او جمعات جوړول لا فرض کفایه دی فرض کفایه مطلب چې کس خلک راغون شو او دغه وسی جمعه دې جوړ کو نور خلکو ذمہ خلاص شول موږ صرف دغه فرض پیژنو او دغه هم څوک ورګي څوک نه ورګي تماکو کې ډېر خلک تبوس کوي زکات چې کم دی دا سوی مطلب دا خود ذمہ کې نسیز دی دا شلمه ده یا لسمه ده خلک عام طور په دې مغالطه کې مبتلا دي چې هغه د پیسو حساب کوي د سرو د سپینو حساب کوي حالانکه تماکو د دې څومره پیسې دي دې کې بیا شلمه ورګي یا به کې لسمه ورګي کو بخار دې بګړی وي په بارتش په باران باندې نیوي شوی نو بیا به چې کوم دی شلمه ده او کنا تش په باران باندې شوی او بخار دې ورل نیوي کړي بیا به کې لسمه ده ازم عام خلک وی مولانا سی ویلی مولانا سی ویلی چې سلبي ختمه نو موږ یو مولانا سی ویلی چې سلبي ختمه ده او په زرګونو مولان وی چې شلمه ده یا لسمه ده نه منه ده مولانا سی خبره منه زکم شي د زمګه نه او شو کم شي ستاج په کور کې دنه دغه جدا خبره ده د کور په چار دیواله کې دنه اجودا نو د کور نه بار چې څه شي اومو شو دغه یا لسمه ده یا په شلمه نو فرض زکات خلق نه ورګي نور بس ورګي نو دغه رومبینه چې کوم دی واتیتم الزکات نه فرض زکات مراد دی واقرضتم الله د دینه چې کوم دی فرض زکات خو هغه چې فرض کفایه وي یا چې کوم دی نفل ته مراد دی واقرض زکه په انسان باندې
مثال جماعت جوړیږي د جماعت ضرورت ته، مدرسه جوړیږي د مدرسه ضرورت ته، او کم چې صاحب استعداد خلق دی غیل الله وس ورکړي دي مالونه ورسره شته دي، نو هغه بدیل پای باندې فرض دي چې دی جماعت جوړ کړي په دې ټول محلي والا باندې. دغه رنګ خود دغه ډومبې چې کوم قسم نه دا فرض عین دي او دا فرض کفایه دي، فرق پکې صرف دومره دی چې کله کسان راغون چې جماعت جوړ کړي ټول غاړه خلاص شو. فرض کفایه دا مطلب، او فرض عین دا مطلب چې په هر کس باندې زکات دغه په مال کې فرض دا فرض عین. واقرضتم الله قرضا حسنا، او تاسو قرض ورکو الله ته قرض حسنه خپل قرض، نو دلته کې زکات ته قرض وي قرض ورته قرض ته بده وجه باندې وي چې څنګه چاله تا قرض ورکو او دا قرض واپس کول یقیني دي، دک شان چې تا الله په لار کې خرج وکړو نو د دې بدل به الله تعالی خامخا درکې دا یقیني دي، دې وجه نه ته قرض وي. څنګه تا چاله قرض ورکو نن سبا خو معامله بدله ده، قرض دی ورکو بیا پسې ګرځي، خو عام قانون دا دی چې ته چاله قرض ورکې نو یقیني خبره چې دې به تا قرض واپس کوي، نو دک چې تا د الله په لار کې مال ولګو نو دا یقیني خبره ده چې الله به تا ته د دې بدله دنیا او آخرت کې درکړي، د دې وجه نه ته قرض وي. واقرضتم الله قرضا حسنا، او تاسو قرض ورکو قرض حسنا، نو لاکفرن ضرور بس ضرور زبلری کړم عنکم لتاسن سیئاتکم استاسو گناهونه، ولا ادخلنکم او زب خامخا داخل کم تاسو لرا جنات دسی باغونو تا دسی جنتونو تا تجری جی بهیږي من تحتها الانهار لاندې د هغې نه نهرونه. فمن کفر پس هغه څوک چې هغه انکار وکړو بعد ذلک وروستو د دینه منکم لتاسونه فقد ضل په تحقیق سره ګمراه شو هغه سواء السبیل د نیغې لارې. چا چې د دغې وعدې پاسداري وکړله الله وي باغونو او جنتونو ته به داخل کړم، چا چې د الله سره وعده کړې ده وعده یې ماته کړله د الله په وعدې باندې لا نړو نو الله وی دې د سمې لارې نه بې لارې شو، څه مطلب جهنم طرف ته لاړو. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان ولو اذکروا یاد کړئ تاسو نعمت الله نعمت د الله تعالی علیکم په تاسو باندې اذ هم هر کله چې اراده وکړه قوم یو قوم ان یبسطوا دا چې اوږده کړي الیکم تاسو طرف ته ایدیهم خپل لاسونه فکفا نو هغه الله منع کړل ایدیهم فکفانو الله منکړو ایدیهم د هغوی لاسونه عنکم لتاسونه واتقوا الله او یریږئ د الله نه وعلى الله فلیتوکل المؤمنون او الله تعالی باندې پکار د چې مؤمنان توکل وکړي. ولقد اخذ الله په تحقیق سره وعده اخیستې د الله پاک ولقد اخذ الله په تحقیق سره اخیستې د الله پاک میثاقا فخوا د بني اسرائیل د بني اسرائیلنا وبعثنا منهم 12 نقیبا وبعثنا مقرر کړیو منهم د دوینا 12 دولس نقیبا سرداران. وقال الله فرمایل الله انی معکم بشک زه تاسو سره یم لئن اقمتم الصلاة کو چېرې تاسو قایم کړئ مونځ واتیتم الزکات او چېرې تاسو ورکئ زکات وآمنتم برسلی او چې تاسو ایمان راوړئ زما پر رسولانو باندې وعزرتموهم او د هغوی مدد وکئ واقرضتم الله او تاسو قرض ورکئ الله ته قرضا حسنا قرض حسنا خپل قرض لأکفرن عنکم نو ضرور بس ضرور زولر اکرم عنکم لتاسونا سیئاتکم ستاسو گناہونا ولا ادخلنکم او ضرور بس ضرور بس تاسو داخل کما جنات دسی باغونو تا دسی جنتونو تا تجری چی بہیگی با من تحتها الانہارو لاندی دا غینا نهرونا. فمن کفرا بیا سوک چی انکارو کی بعد ذلك ورستو ددینا منکم لتاسونا فقد ضل سواء السبیل وتحقیق سره دی گمراه شو دنی غلارنا. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان ولو اذکروا یاد کې تاسو نعمت الله نعمت الله علیکم بخبل ځان باندې اذ هم قوم هر کله چې اراده وکړه یو قوم ان یبسطوا الیکم دا چې اوږد کړي الیکم تاسو طرف ته ایدیهم خپل لاسونه فکفنوا الله من کړل ایدیهم د هغوی لاسونه عنکم لتاسونه واتقوا الله او یریږئ د الله نه وعلى الله فلیتوکل المؤمنون الله تعالی باندې پکار د چې مؤمنان توکل وکړي. ولقد اخذ الله فتحقیق سره اغست د الله پاک میثاق بنی اسرائیل فخواد د بنی اسرائیلنا وبعثنا منهم 12 نقیبا مون مقرر کړیو د دوینا
دول سرداران وقال الله فرمایلیو الله انی معکم بیشک زه تاسو سره ما لئن اقمتم الصلاة کو چېرې تاسو قائم کړئ مونځ وآتیتم الزکات او کو چېرې تاسو ورکړئ زکات وآمنتم برسلی او تاسو کو چېرې ایمان راوړئ زما پر رسولانو باندې وعزرتموهم او کو چېرې تاسو مدد وکړئ زما د رسولانو یعنی د هغوی واقرضتم او کو چېرې تاسو قرض ورکړئ الله واقرضتم الله کو چېرې تاسو قرض ورکړئ الله ته قرضا حسنا خکل قرض لأکفرن نو خامخا بزلری کما عنکم لتاسنا سیئاتکم ستاسو گناہنا ولأدخلنکم او خامخا بز داخل کم تاسو لرا جنات دسی باغنو دا دسی جنتونو دا تجری جی بهیگی با من تحتها الانهار لاند دا حقین نهرونا فمن کفرا بیاچا چی انکارو کو بعد ذالک منکم رستو دا دین لتاسنا فقد ضل سواء السبیل بتحقیق سر گمراہ شو دیدنی غلارنا سبحان اللہ بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اله العالمین زمون راضی لوی والا ټول ګناهونه معاف کی اله العالمین په ټول مسلمانانو باندې او رحم کی د رحم کرم احسان معامله رسول اله العالمین کوم چې د ختم نبوت اجتماع ده اله العالمین هغه ته کامیابی او کمرانی ورکی الله د هر قسم شرور او آفاتونه په امان کې اوسات اله العالمین مون څومره شدل دغه پاتې شي اله العالمین هغه اجتماع کې زموږ د ټولو پوره ایسو کې اله العالمین مون ټولو ته د ختم نبوت ته تحفظ توفیق او طاقت راکړي تر مرګ اخري سلګي پورې الله اله العالمین د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت ته تحفظ او د ناموس رسالت ته تحفظ توفیق او طاقت راکړي اله العالمین خاتم بالخير او بالایمان کې په وخت ځن قدم د زړه په صدق سره په جو باندې کلمه چالو کې لا اله الا الله محمد رسول الله